قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من علق تميمة فقد أشرك. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې بن واچو د شرک. مخکې موږ ذکر کړو چې ان شاء الله د شرک اقسام به ذکر کړو چې کوم کوم شي شرک دي. دا غنه یو نن ذکر کوو بند چول. اکثریت به تاسو لیدلي چې ماشومان د اکثر سټ ته بند پروت دي یا لاس ته پروت دي، ځینې خپو ته پروت دي. ځینې خلکو په دې عقیده چولي چې دا نظر لري کوي. ځینې خلکو د دې لپاره چولي چې دا جبای ماشوم جبای شوی دی داغه د پاره دم کړي دی اچولې دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من علق تميمة فقد اشرك. کم سړي چې بن واچو د شرک، سټ ته لاس ته خپې د شرک. ځینې خلک وایي د چا چې مور او پلار او خاخ سر ژوندي د هغې نه چې یو تار راوالي د بچو کې د لاس ته واچي د لاس برېښ په دې ښه شي. ځینې خلک تار د مۍ د جبې دپاره ماشوم ته اچي. نو دې څه جواز دی دا حدیثو کې شته. لہذا بند اچول دا شرک دی او ګناه ده. او نن سبا چې کوم د کالج او د یونیورسټو لګانو اچولي د خوند دپاره د مزې دپاره که خالم ګړي د هر شي لاس ته تور تار پروت دي که د خوند دپاره اچي. خو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهم. چا چې د چا جامې اختیار کړه دی به دغه پورز دغه دغه سره پاسي. او تاسو ګورئ چې دا تقریبا چې هندوانو سیکانو اچولي بندونه اکثریت هندوانو سیکانو اچولي او خاص کر د هندوانو خو جدا د دین یو د پرهیزونو یو پرهیز دی. د خوند لپاره هم جایز نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. چا چې د چا جامې اختیار کړه دی به په ورځ د قیامت دغه سره پاسي. او دم په دې کې د سر نثاري موږ درسونو کې د دنیا د استادانو اورېدلي دي چې کله به پیغمبر علیه الصلاة والسلام نو ماشومان راوړه نو پیغمبر اسلام به تلاول بندونه او سشتونه چې بچو دا به تر کړ کړه دغه نه پس په دم کو بیا به دې بچی دا ما چې ودې دم نه ساري. وګوره یو صحابي د یو کس تپوس لراغی چې کله دا صحابي د یو کس تپوس لراغی د صحابي لاس ته پټه چولې و. دا صحابي وته وای د کس لاس ته پټه چولې. دا صحابي وته وای ولې د سره بار چولې دا کس وته وای چې دا په باندې پلان کې بیماری ده دغه د وجنه ما چولې. دا صحابي وته فرمای و زمای د الله په نوم باندې قسمی کته مړوي او ما ته پته وشتا لاس ته دا پټه چولې ما بس جنازه نه جایز نه دي په اس طریقه باندې هم. او نه کله کوم کالجیان یا یونیورسيټي ولا لاس ته چې د فن لپاره نو په دې کې سړي خو نه مخکاري تا ته بګزان خو نه ښکاري بل ته بګزان اور ښکاري. نو لہذا د شرک د اقسام یو شرک دا دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من علق تميمة فقد اشرك. چا چې بن واچو لاس تخپې ته هر ځای د شرک. نو کوم ماشومان چې د جبو د لپاره وتا چې د جایز نه دي، کوم ماشومان چې د نظر د لپاره جایز نه دي، نه لوی ته نه وړوي او نه پدې کې څه پیدا شته چې مثال در باندې کچې د حدیث کې راغلی چې پیغمبر اعظم چا صحابي له دم کړي یا صحابي چا له دم کړي نه بیا به جایز و. تسره په تاریخ کې داشته نه په حدیث کې دې ثبوت شته چې کنه د تار دم کا او لاس ته واچو او کتاویز دی که تعویز الفاظ ټکی شرکی الفاظ پکې نه خو جایز دی. ها اله جایز دی چې ته زیات رسولې شي ځکه چې تعویذونه اکثریت کګور یا په لالي کې پروت یا په ډیران کې څوک دغه خیال نه ساتي قدر احترام د چا په لګ شته نه په دې وجه باندې نه تعویذ چول جایز دی نه تار. او شیخ عبد السلام رحمت الله علیه فرمایي الذي قبر د نور نه ډکی شیخ عبد السلام فرمایل وای جایز دی خو غوړه نه دي